خاص کر د تاسو هم یو سیاسي جماعت سره تعلق ته جمعیت علماء اسلام حافظ حمدالله صاحب په هغې کې به یو بیان ورکړی چې هغه نن سبا ډېر په کرایسس کې روان دی خلک پرې مختلف تفصیلي کې چې هغوی ماله ډېره غوسه راغله نو زه به 12 سال جنۍ سره مطلب دا واده کوم ډېر خلک دا وایي چې تاسو به دلته خپله غوسه وباسئ لکه پرمان کسکر خلک لایک کوي څه کردار دی پرمان ګلچاحت ګوري څه کردار دی په معاشره کې ده او دا خو زما بچی دی کشری دی او اخر یې نه دی کشری دی نو ډېر زیات عام شو مدرسې عامې شوې جماعتونه هم ښه ډېر شو تبلیغ هم ښه په تګ و دو کې روان دی خو زموږ معاشره کې چینج نه راځي خلک دین طرف ته نه راځي ولې دا څه وجه کېدی شي چې د دې هر څه باوجود خلک نه راځي شیخ صاحب دا راته ووایه چې ډېر ستاسو دا بیان چې دی نو جدا تاثیر دی یو ټایم کې مجمع جوړوئ او په یو ټایم کې لږ ساعت کې بیا هنر دونه تیز دی چې لږ ساعت کې بیا هغه مجمع وخندوئ کوم کتاب ګورئ یا څوک ګورئ دا کومه دویمه چې کومه ټکنالوجي ده تاسو سره چې دا دونه زر زر دا هغه چینج کوئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام ام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دا وخت چې مونږ شانګله کې بیا په کوز پاو کې ناست یو او ډېر محترمو ضلع بنیر سره تعلق ساتي مولانا پیر شمس العارفین صاحب دا وخت مونږ سره موجود دی تعارف ته یا تعریف ته د هغوی ضرورت نشته دی او د ننني پروګرام کې به طور مهمان خصوصي دوی شرکت کړی شیخ صاحب تاسو ته شانګلې ته په راتګ هرکلی وایو قدمونه مبارک شي الله مو خوشحاله کړي ټولو ناول خو کتونکو ته مو ووایه موږ ته هم صورتحال بیان کړی ستاسو بچی هغې نه خو موږ په دې پروګرام کې خبر شو چې هغه بیمار دی او دا وخت په هسپتال کې دی څه صورتحال کې دی دا وخت قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم بس دا الله جل جلاله د جانب نه امتحان دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د کله نه چې موږ زه دې پیل ته راوتی یم او په دې سفرو حضرو کې ګرځم نو د خدای شکر دی د علماو نیکانو سره مو یو واسطه ده نو د الله په جانب نه مو په هر څیز باندې په قضا رضا ده پیدري شفقت دی او هغه لازمي خبره ده چې د هر پلار زړه کې الله یخي زما بچی د وړې دورې نه د مولانا مبارک احمد صاحب د رستم تحصیل میر دی د هغوی د مدرسې نه فارغ شو دغلته ما ټول سبقونه هم ویلي دي درس مې هم کړی او بیا زما د بچي شنګلې ته راغلی و د شنګله ټاپ ته د شهید سر ته واپسۍ کې موټرسایکل حادثې کې زخمي شوی و زه په دغه وخت کې پېښور کې وم او یو څلور اجتماعګانې وې هغې کې مې تقریر کوم لیټ ټایم راته پته ولګېده بیا خو د الله په فیصله راضي وو او الحمدلله د الله ډېر شکر دی چې موږ دا خبره پټه کړې وه خو د سوشل میډیا په ذریعه باندې چا ښکاره کړه ډېره بېشمار علما او مشایخو بار دننه بینون دنیا پاکستان نه دننه زموږ سره یې عادت هم کړی دی راغلي هم دی هسپتال ته او د الله شکر دی هغه سروبه صحت دی سهار چې زه د کور راوتم نو د خیال لاس یې لږ متاثره دی ژبه یې لږ غونده کې حرکت شروع کړی دی مزید هم ستاسو په دې ټي وي په وساطت مزید دعاګانو درخواست دی چې الله رب الجلال د کرم معامله زموږ ټول امت سره وکړي امین جي څو بچي مو د نور او هغوی څه سبقونه وایي که نه الحمدلله د الله کرم دی بس څلور بچي دي زما هلکان او یو بچی زما سره دلته راغلی دی او درې زما لوڼه دي یو زما لور د هغه عالمه ده او واده ده د هغې بچي دي او درې بچي زما چې دي دا یو خو اوس وړه دوره کې دی عالم بشي او دا یو چې دی په دیوانه به کې حفظ کړی دی د احمد زمان قاري صاحب سره هلته کې دور کوي او بل چې دی په دیوانه باشکټې چوک کې هغه هم یو پنځلس سپارې یادې کړلې الحمدلله او دا خو زما بچی دی کشری دی او اخر یې نه دی کشری دی نو د ده نوم محمد عزیز الرحمن دی دا د ما د پیر صاحب نوم و د هغې د رحلت نه وروسته ما دا نوم ایښی دی او دا زما د سفر هزار ملګری دی عمرې د لازرم تللی او د بیت الله شریف ته او مدینې منورې ته جنت وایي
وایي زه جنت ته به ځم. ماشاءالله. نو بس الله رب الجلال دې لور مې هم بله د هغه به یو کال پس عالمه شي. ماشاءالله. والله دې دا علمي خاندان دی، بس الله دې قبول کړي، مساعي زموږ ټول جمیله شي. شیخ صاحب دا راته ووایه چې ډېر ستاسو دا بیان چې دی نو جدا تاثیر دی. یو ټایم کې موږ مجمع جوړوئ او په یو ټایم کې لږ ساعت کې بیا هنر دونه تیز دی چې لږ ساعت کې بیا هغه مجمع وخندوئ. کوم کتاب ګورئ یا څوک ګورئ دا کومه دویمه چې کومه ټکنالوجي ده تاسو سره چې دا دونه زر زر دا هغه چینج کوئ؟ اشرف علي تنویر رحمه الله نه چاته پوه شو چې حضرت تا دا دومره ډېر کتابونه څنګه لیکل دي؟ هغه ما په دې پسې کتابونه نه دي کتلي. وایي ما حاجي امدادالله صاحب سټډي کړی، رشید احمد ګنګوهي صاحب مې کتلی، حسین احمد مدني صاحب مې کتلی. ما ډېر کتابونه نه دي کتلي، زه ډېر کمزوری ملا یم. ما ډېر مشایخ کتلي دي، د ډېرو مشایخو قدمونه مې چاپې کړلي، ډېرو مشایخو مې له شپې روڼ کړي د هغوی سره. ما دا سبقونه په کتابونو کې نه دي زده کړي، او دا به زما د شیخ دعاګانې به زما د والد صاحب په دې 400 کې یو علاقه ده، هغې ته رزړ وایي. هغې رزړ کې یو شاعر دی شیردل نومې، نو هغه دا څنګه چې لاندې سیند بهیږي دغلته خوړ بهېدو، پاسه پې خټ دی، نو هغه شیردل وایي نری نری د شګي د پاسه پې رزړ دی، دا څه عجیبه خوړ دی. نری نری د شګي د پاسه پې رزړ دی، دا څه عجیبه خوړ دی. د پاسه پې استاد ولاړو، هغه وایي شیردل هغه لیکینې په لاس کې مې لوړ دی، دا څه عجیبه خوړ دی. شیردل ورته بې اختیار آواز وکړو، وایي بابا شیردل کې خپل څه نشته بابا، ستا په غوړو غوړ دی، دا څه عجیبه خوړ دی. نو داسې خپل زه کمال نه یم، خو زړه د یو درد حسابومه، چونکې زه د یو دردمند پیر مرید یم او د یو دردمند مشایخو شاګرد یم، زړه مې ډېر درد کوي چې دا حالات یې نه وه، بیا برداشت کولی هم نه شم. بس الله به دغه زما ژبه کې دا تاثیر ایښی او دا علما دي دعاګانې کوي، نو الله دې قبول کړي. شیخ صاحب دا راته ووایه چې دا ټایم تیاره ده، ټایم چونکې ناوخت هم دی، تاسو به واپسي کوئ، خو دین ډېر زیات عام شو، مدرسې عامې شوې، جماعتونه هم ښه ډېر شو، تبلیغ هم ښه په تګ و دو کې روان دی، خو زموږ معاشره کې چینج نه راځي، خلک دین طرف ته نه راځي. ولې دا څه وجه کیدی شي چې د دې هر څه باوجود خلک نه راځي؟ زما یو رشته دار دی ملیشیا کې دی، هغه ملیشیا نه راغی، نو موږ درس قرآن کوو ماخوستن لمانځه پسې. هغه ما ته ویل شیخ صاحب دا درس قرآن بل ټیم ته کوې نه، نو ما یې لکه سهار لمانځه پسې. هغې وایي نه سهار خلک ودوی، نو ما ماسپښین لمانځه پسې. وایي نه ماسپښین خو هم نه دی ټیک، مازدیګر لمانځه پسې. وایي مازدیګر خو خلک د کاره نه راغلی، ما ماښام لمانځه پسې. نو هغې دا ټایم خو خلک ډوډۍ خوري، نو په کوم ټایم کې ورته ووایو، بل ټایم خو ورته نه معلوم. ما هغه ته یو سوال وکړو، دا تا ته هم وایم، دا مې نورو ټي ویانو ته والته هم ویل دي، علما خپل کار کوي، جنازه، مسله، په فیسبوک، په ختمونو، په درس قرآن، په درس حدیث، اورېدونکي خلک نشته چې معاشره کومه ده هغه نه کیني. زه تا نه تپوس کوم سمیت ستا او زما چې زه امام یم، نو زه به په کم یوې له ځان رسوم، خو چې په کم جومات کې به یوه نیمه مونځ دی، ته د نوجوان نسل نه تپوس وکړه، د یو 15 منټه د پاسه راځي، مولوي صاحب خو تقریر شروع کړی، ته شستنو ته لګي، څوک اورېدونکي نشته. خو چېرته دا تقریر د علما چې کوم تقریرونه به دی چې څوک کوي، دا چې خلک اوري، دا خلک ولې جاړي؟ خو دوی واورېدل، دا ماحول یې وکتل، بچي یې وکتل، اورېدونکي خلک نشته دی، بیزاري راغلی ده، لغړ تعذیب راغلی دی، دنیا ورته ټیک ټاک راوستو، امریکې کې پابندي ولګېده، د 1400 کالو ماشوم به فیسبوک موبایل نه استعمال، موږ ته ټیک ټاک راوښکو، هغوی په مهذبه طریقه چلی. ته په ټلیفون په امریکا کې چاته کوه، ته به ګاډی سیټ کوې، ټو د پوینټ خبره به کوې. موږ له پیکجونه راوستل، په ګنټو ګنټو پیکجونه دي. موږ پیسې ګټو په کنځلو د مور، موږ پیسې ګټو په کنځلو د خور، په ټیک ټاک باندې موږ دا شی ګټو. موږ چې څومره علماو ته، زه ما یو غنټه تقریر وکړو دلته 10 منټه کم، یوه غنټه لازمي خبر ده، زه انسان یم، زما نه بس هیرا پیري هم راځي، زما ډېر دردمند دی. یو ملا نه به په درس قرآن، درس حدیث کې 15 غنټې تقریر کې خامخا به څه کمې راځي. اوس دا ناس ویډیو والا د هغه دا یوې غنټې تقریر نه رالي چې دینه کلیپونه کټ کړي چې قوم ته خیر ورکړي، بلکې د هغه د ژبې د لغزش سره یا به طور مذاق یو خبره کړي، عقب یې راغستې، د پاسه پې کړو ملا درس قرآن کې کنځلې وکړي، او ملا داسې وکړه، او د پاسه پې تاسو بیا خو ټایټل پې هم تاسو ښکلی ورکوئ، دا خلک بیا دا ګوري، بیا ملا کوم شی چې د کنځلو دی، کوم شی چې د فحاشۍ دی، تاسو وګورئ که نه، پرمان کسکر خلک لایک کوي، څه کردار دی پرمان کسکر؟
ګل چاهت ګوري څه کردار دی په معاشره کې ده په معاشره کې سماجي سړی دی کارکون سړی دی شاعر دی نثر یې ښکلی دی څه چل دی بس هغه څیز لایق کوي زموږ خلک پسې ګرځي چې هغه د معاشرې کې غورځېدلی څیز د هغې د وجې نه معاشره هم ټیکېږي دې معاشره کې ټیکېدل و راځي لکه د افغانستان په شان چې هغوی ضابطه کېښوده یا قانون یې کېښوده د فیسبوک دپاره یې پالیسي وضع کړه بیا به د معاشره ټیکېږي په کومو خلکو چې دغه قدر کړي علما شهیدان کړي هغوی ډېټه راحاصله کړه د ډېټه حاصلول نه وروسته د هغوی نه پروف واخیسته بیا چې کم کسان معاونین وغیره ونیول بیا ورته وي دا ستا پیج دی او دا کنځلې دې کړي دي او دا میسج دې ورکړی دی او دا کارونه دې کړي او چې هغې ته پیک ته ورسېدل بیا یې برسر عام هغه بند کړو اوس چې کله پیج زما دی نوم زما دی پیج بل څوک چلی بیا خو به استعمالي د بل په پیج ما ته کنځلې د قادیانانو خلک دی چې د علماو نوم استعمالي علماو ته کنځلې دې ضابطه نشي پاکستان کې ټیک شیخ اخري تپوس دا کومه لږ وخت مخکې به د پارلیمنټ کې یو بیل پاس شو چې یاره 18 سال کم عمر چې دی نه هغوی به که ودونه وکړو نو جیل ته به ځي او بیا په هغې کې مختلفو تقاریر هم راغله خاص کر د تاسو هم یو سیاسي جماعت سره تعلق دی جمعیت علما اسلام حافظ حمدالله صاحب په هغې کې به یو بیان ورکړی چې هغه نن سبا ډېر په کرایسس کې روان دی خلک پرې مختلف تفصیلي کوي چې هغوی ما له ډېره غوسه راغله نو زه به 12 سال جنۍ سره مطلب دا واده کوم ډېر خلک دا وایي چې تاسو به دلته خپله غوسه وباسئ لکه بنیادي خبر دا دی جی زما ذاتي طور زه چونکې جمعیت علما اسلام سره زما تعلق دی او زه پیرۍ سره زما تعلق دی زه بعضې څیزونه بس کولام نشم ویلی خو ذاتي طور زه تاسو ته ووایم زما په ډېرو څیزونو تحفظات دي متفقه طور زمونږ اسمبلی نیشنل پارټۍ مسلم لیگ عوامي پارټۍ او جماعت اسلامي والا چې په نومې پارټۍ وي متفقه طور موږ یو قانون پاس کړی 73 هغه د 73 قانون تر ننه لاګو مدرسو رجسټریشن په حواله بیل پاس شو تر ننه نه دی لاګو په دې نظام زموږ تحفظ دی چې اسمبلی بیل پاس کی د شریعت تحت نه لاګو کی او چې د خپل ځان د مفاداتو دپاره په ګنټو کې پاس کی خو موږ یو پیغام ورکړی د اسمبلی په پلور یو ملا شته چې هغه ورته ویلي زه ستاسو قانون ځمکې ته غورځوم سر یې منم نه زه به په خپله باندې د 12 کالو په نکاح کې په خپله کښېنم زه به د 14 کالو په نکاح کې په خپله کښېنم زه به په خپله کوم زه به نکاح په خپله پړوم موږ دغه ورته وایو خو دا ورته ډنډې په چوټ باندې وایو چې واورئ قانون پاس کول په اسمبلی کې څه شی نه دی لاګو کول به یې غواړي ته نشي لاګو کولی دا ملک مسلمانانو حاصل کړی دا انګریزانو نه حاصل کړی دې باندې به وینې تویېږي انقلاب به راځي شریعت حقوق به عمل کېږي او علما او دا دیندار خلک به ژوندي دا نشي کېدی انشاءالله چې دا علما په اسمبلی کې وي دا عوامو سره تعاون کوي د دوی د قوانین موږ د دوی ټوکرۍ ته ورسو جزاک الله خیر ډېر مهرباني قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې اور د پروګرامو کته وخت پای تر څخه خپل ګوربش په الله تبارک اجازه ته ګورم د ټي وي الله پام